السلام علیکم ملګرو. نن در سره یو ډیره ضروري او ډیره خمه خبره او مسله دغه شیر کوم د خپل کلي چې کوم زمونږ په نن سبا وخت کې حالانکه موږ ته دونه غټه مسله او دومره څه پرابلم څه دومره څه فیکټ نه ښکاري او البته دا ډیر غټ فیکټ دی او ډیر غټه مسله ده. ډیر وخت نه مې دا سوچ کوم چې زه به ستاسو سره دا خبره څنګه شریک کړم، خو بیا مې دا سوچ وکړ راشي د ویډیو په ذریعه باندې به دا ستاسو سره دا خبره شیر کړم. نور ماشاءالله زموږ د کلي خو ځوانان ښه تکړه ښه مخوري ښه افسران خلک یې او ښه په هر څه پوهېږي، خو بس بعضې وخت کې انسان د ځان په نغرضو کې واچي، ځان چې څه ورته وایي ځان ورته شپېلې ووایي، نو شپېلې ځان شپېلې کړي. نو ملګرو دا یو نیمه خبره ده، یو نیم څیز ده، یو نیم فیکټ به چې کوم دی دا به نظر انداز کوو، نو په دې باندې به خامخا څه سیریس دغه اخلو بغیر د سیاسي، بغیر د څه پارټۍ، بغیر څه داسې لالچ یو خبره ته ستاسو سره بله شیر کومه چې زموږ په کلي باندې ماشاءالله ډېر خلک تېر شول، مخوريز خلک تېر شول، MP ایم این ایز خلک دعویدار خلک تېر شول، خو موږ په چا باندې ملا نه تړو. زموږ د کلي مسله موږ په خپله خلک وو او ښه طاقت لرلی شو، ښه زموږ سره غرونه دي، جایدادونه دي، ښه مخوريز خلک یې، ښه افسران خلک یې، کارنده خلک یو. نو په دې باندې به انشاءالله ځان نه نظر انداز کوو، د دې خبرې باندې به ایکشن اخلو. ملګرو ډېره خبره ګولمال کومه، نو ستاسو ټایم ډېر نه خرابوم، خو دا خبره سره ډایرکټ شیر کوم چې نن سبا زموږ د کلي ټول نه غټه مسله دا د جنازګاه ده. تاسو الحمدلله جنازې کوئ، تاسو ګورئ چېرته بیا په خوړ کې جنازه کوئ، یا چې ته په مارکیټ کې جنازې کوئ، یا چې ته په پټو کې ځای ګورئ چې کله په غنم نه وي کرلی شوي نو بس پټو ته منډې وښو، په یو ځای په بل ځای په یو ځای په بل ځای. البته دا ډېر غټ فیکټ دی، زموږ د کلي ته ډېر خلک مېلمانه راځي، ډېر مشران، ډېر خواږه خلک هم راځي، ټول ته ښه تکلیف وي او ښه تاسو وینئ، خو بس انسان د بعضې وخت کې ځان په نغرضو کې سړی واچوي، نو ځان به په نغرضو کې نه اچوو. د دې مسلې د دې جنازګاه داسې یو غم کول پکار دي، خو د یو بل څومره ملګري چې زما د اواز اورئ نو ملګرو تنقید به نه کوو، د یو بل چې کوم یو بل سره به ناکام کوو او د کلي چې کومې مسلې دا به د یو بل سره ضروري شیر کوو. که فرض که کولی نه شو نو خبره خو واضح کولی شو، ښکاره کولی شو خبره چې دا یو مسله هم ده. اوس داسې مخوريز خلک به پکې یا داسې ځوانان یا داسې سنجیده خلک به پکې چې خامخا په دې خبره کې به څه ایکشن والي څه دغه به وکړي نو فایده به انشاءالله وشي. نو دا پیغام د نور ملګرو سره هم شریک کړئ. د جنازګاه غوره ډېره غټه مسله ده، په دې باندې مونږ ځان غلی کړی دی، نو ځان غلی کول په دې باندې نه دي پکار، ځان شپېلی کول په دې باندې بیخي نه دي پکار. د دې جنازګاه غم کول پکار دي. اوس که فرض که یو سړی و چې د جنازګۍ دپاره ځای کم دی، نو زه دا خبره کوم چې فرض که مونږ چې اراده وکړو جومات ته یا مدرسې ته یا نور داسې کور ته، د هغې لپاره ځای پیدا کېږي، خو موږ دپاره صرف اراده کول پکار دي. انشاءالله باقي کارونه به ټول الله سموي. نو د جنازګاه په خبره کې لږ سنجیده شئ، لږ پکې سوچ وکړئ، څومره ځوانان دي دا خبره زما اورئ او په دې خبره باندې پوهېږئ، نو خامخا د دې متعلق څه داسې رایه راکړئ یا یو بل له داسې مشوره ورکړئ یا داسې کوم پکې مطلب په دې کې انټرسټ یې نو د دې لپاره څه حل وباسئ، څه سوچ فکر ور وکړئ، د یو بل سره شریک کړئ. بس زمونږ خو دغه وس دی چې بس تاسو ته خبره وکړه، باقي هر قسم منډې راسره والی شو او مالي تعاون نه شو کولی، خو څه سوچ فکر څه داسې پلانینګ سره کولی شو. نو د جنازګۍ ډېر زیات ضرورت دی، تر څو به چې کوم دی په مارکیټونو کې، په پټو کې، په خوړونو کې جنازې به کوو، کله یو ځای ته کله بل ځای ته، په سنټر کې نه نو باقاعده چې سړی سایډونو کې چې هر ځای کې چې خو یو ځای جنازګاه دپاره منتخب شي، هغه ځای کې ښایسته جنازګاه جوړه شي، بس په ګاډي کې به چې کوم دی نو مړی راځي او ګاډي کې به بس په ګاډي کې به مړی راوړو او واپس به چې کوم دی خپلې ډېرې ته وړو. نو دا یو مختصر غوندې خبره وه، نو دا مې ستاسو سره شریک کړه. زموږ سره دونه تجربه نشته، خو بس دا خبره مې ستاسو سره شریک کړه، ځم چې اوسه پورې به دا خبره دا چا هم نه وي ګډ، هر سړی په خپلو مسلو په خپلو غمونو په خپلو فکرونو کې ډوب دی، خو نه داسې به چېرې هم نه کوو. د کلي چې کومې مسلې دي په هغې به غور کوو، په هغې به سوچ کوو، دا مسلې لږ پکار دي. دا یو مختصر غونته کې پیغام و، ستاسو سره مې شریک کړو. نو باقي ستاسو خپله رایه وکړئ. نو خو په دې کې غوره لږ داسې سیریس کېدل، لږ سنجیده کېدل پکار دي چې موږ د مشرانو ته خبرې وکړو، که نه څه داسې طریقه کار وکړو یا خپل منځ کې څه داسې پلانینګ جوړ کړو، خو غوره دا خبره ضروري ده، خبره خامخا کول پکار دي. نو انشاءالله ډېر ښه به شو د خیره، ځکه زموږ څومره غټه آبادي ده، څومره ډېر غټه ځمکه ده او غټه علاقه ده زموږ د کار، ښه ډېره آبادي ده، خو د یو جنازګاه درک پکې نه لګي، نو ډېرې غټې مسلې. نو دا یو مختصر غونته کې پیغام مې ستاسو سره شریک کړو، تاسو هم د نورو ملګرو سره شریک کړئ، نو انشاءالله چې ډېره ګټه به وشي او په دې مسله باندې به څه
غور او فکر وکړي. ډېره زیاته مننه.